د الله رب العالمین قانون دی چې کوم یو قوم ته الله پیغمبر ولیږي دا پیغمبر هغې ته تبلیغ وکړي او خلک بیا هم د دې پیغمبر خبره ونه مني د هغې نه وروستو الله رب العالمین دا خلک په دوو قسمه امتحاناتو کې مبتلا کوي دپاره د دې چې دا خلک الله طرف ته رجوع کړي لومبنی امتحان به الله د سختو د تکلیفونو راولي یعنی مالی تکلیفونه پې راولي غربت پې راولي او دغه رنګ جانی تکلیفونه به هم راولي قسم قسم عذاب مرضونو کې مبتلا کی قسم قسم بیماروں کې مبتلا کی نو څه وخته پورې دا سلسله وچلیږي او دا الله رب العالمین د دې لپاره کوي چې دا خلک د دې عام طور د انسان په فطرت کې دا خبره اغږلې شوې ده چې کله په انسان باندې سخت راشي دی الله طرف ته رجوع کوي چې کله انسان ویریږي په دې خوب کې نو د الله طرف ته رجوع پیدا شي د باندې سخت راشي تکلیف راشي نو د انسان فطرت دا دی چې دی الله طرف ته رجوع کوي نو الله په دې خلکو باندې کوم خلکو چې د پیغمبر خبره ونه منله نو په دې خلکو باندې الله رب العالمین بدني یعنی مرضونو کې مبتلا کی او دغه رنګ مالی تکلیفونه پې راولي غریبانانیږي مالونه ختم شي دا دواړه قسمه تکلیفونه پې راولي دپاره د دې چې دا خلک الله طرف ته رجوع کړي ځکه عام طور په غربت کې الله یادېږي انسان غریبي که نه هر ټایم دی الله یادي او چې کله مالدار شي نو بیا الله طرف ته رجوع ډېره کمه پیدا کېږي دغه رنګ یو سړي باندې تکلیف دی مرض دی پې سخته ده پې نو په دې ټایم کې دی الله الله کوي الله یادي چې دا الله دې دا مرض لري کړي نو دې ټایم کې د رجوع ډېره وي نو الله رب العالمین لومبې چې کوم خلک د پیغمبر خبره ونه مني نو الله لومبې په تکلیفونو کې مبتلا کی خو چې هر کله تکلیفونه په دې باندې راولي دوی بیا هم الله طرف ته رجوع ونه کړي نو دویم تکلیف په الله بیا دا راولي دویم امتحان به بیا الله دا راولي چې په دې باندې برکتونو دروازې کولو کی لفتحنا علیهم ابواب السماء والارض الله به د اسمانونو د زمکو د برکتونو دروازې کولو کی خوشاله پې راولي نعمتونه پې راولي پیسې ورله ورکي مال او دولت وله ورکي عزت وله ورکي مشري وله ورکي دا هم د دې دپاره چې دوی د خپل محسن د احسان کوونکي احسان را یاد کی او شکریه د الله ادا کی د احسان په بده باندې الله کړی دی مال الله ورکړی دی عزت الله ورکړی دی عهده الله ورکړی ده نو الله به دا فراخي د دې وجې نه راولي چې دې د خپل محسن یعنی د الله تعالی چا چې به احسان کړی دی د هغه محسن د احسان شکریه ادا کی او هر کله چې په دې باندې الله رب العالمین خوشاله عمر راولي د خوشالو امتحان به عمر راولي او دی بیا هم الله طرف ته رجوع ونکي نو بیا الله رب العالمین دا خلق فورا رانیسي دې وجې نه علما وایي چې دا ړومبنی قسمه عذاب امتحان دومره سخت نه دی خو دا دویم امتحان ډېر سخت دی د غریبۍ دا امتحان دومره سخت نه دی غریبۍ کې عام طور انسان الله طرف ته خامخا رجوع کی او کو هېڅ هم نشي کولی که نه خو دې ظلم نشي کولی دې ډېر کارونه داسې چې هغه د غریبۍ د وجې نشي کولی د پیسو د وجې نشي کولی خو د مالدارۍ دا عذاب وي په دې باندې د امتحان په دې باندې ګران دی چې د مالدارۍ نه فورا پس الله فورا د انسان بیا رانیسي بیا له مهلت نه ورکړي بغتتا فورا الله رانیسي نو دا امتحان ډېر سخت دی نو ګوره لومبې پیغمبر راولیږي پیغمبر چې کله تبلیغ وکړي څوک یې ونه مني نو الله په مرضونو کې په مالي تکلیف کې مبتلا کي بیا هم دی الله طرف ته رجوع نه کي الله به بیا دروازې پرانیسي فراخي پې راولي خوشحالۍ پې راولي صحت وله ورکي او بیا هم الله طرف ته رجوع نه کي نو فورا بیا الله رانیسي دې د دې نه هم پیدا وانه اخیستله د دې نه هم عبرت حاصل نه کړو چې کله بیا الله د خوشحالۍ راوستی نو دی وی چې دا خوشحالۍ حالان کې د تقوا او د ایمان د تقوا او ایمان دا سبب د خوشحالو دی او سبب د فراخۍ دی او دغه رنګ کفر او شرک دا سبب د الله د عذاب دی دا سبب د الله د عذاب دی او چې دې ته به چا دا خبره وکړله د کافرانو ته نو دوی به ورته وي نه مړه سختۍ خو زموږ په پلارانو نیکونو باندې هم راغلې وي نو دا سختۍ او دا خوشحالۍ دا د اعمالو نتیجه نه ده بلکې دا د زمانې عادت دی کله په چا باندې خوشحالي راځي او کله پې خفګان راځي دواړه کې زموږ مشرانو ته هم رسېدلې وي دا خو د اعمالو د وجې نه رارسي بلکې دا د څه د وجې نه دا د زمانې د عادت د وجې نه رارسي
خو د اعمالو د وجې نه رسېدی نو زمونږ مشرانو ته به نه رسېدی. تاسو ته مې وویل چې د خوشحالۍ د دې امتحان نه دا په دې وجه باندې سخت دی چې د دې کې بیا مهلت ورکول نشته دی، فوراً الله دې رانیسي، فوراً یې رانیسي. او چې کله یې راونیسي نو ان بطش ربک لشدید، بیا د الله پکړ دا ډېر سخت دی، نه څوک بیا ځان نشي خلاصولی. ښه